دا کومه دعا ده چې جناب نبی کریم محمد عربي صلی الله علیه و سلم په پابندۍ سره کوله ډېر وکوله د دې لپاره چې د زما د زړه په دین اسلام باندې مضبوط قایم برقرار وي. کومه دعا ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېر وکوله: یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا على طاعتك. دعا د فضل نبی مسلمه فرمایي رضی الله تعالی عنه فرماوه چې یا رسول الله تاسو دا دعا ډېره وایئ، دا ولې ډېره تاسو وایئ؟ مې ما ته ویل چې نبی کریم ما ته فرمایل صلی الله علیه وسلم یا مسلمان دا ځکه وایي چې د انسانانو د زړونو د الله کریم په دوه ګوتو کې وي چې کوم طرف ته اړي هغه طرف ته اړي. دې وجې نه دا دعا مونږ وایو: یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هر انسان له پکار چې دا دعا پابندۍ سره وي. اے د زړونو اړوونکي راړوونکي زمونږ د زړه پر خپل طاعت تابعداري په دین باندې څه کې مستحکم کې کلک کې مضبوط کې سیسه پلې ہوئی دیواره کې. دې وجې نه جناب نبی کریم دا دعا بار کوله ډېره کوله. امام قرطبي رحمت الله علیه دا خبره راشه